زمونږ په دې ملک کې د الیکشن په ورځو کې که تاسو خیال وکئ پخوا به په دې ملک کې د جنډو میله کېده نو د جنډو میله به داسې وه چې دا ټول ملک به جنډې جنډې و او ډولکی به ورسره و او د هرې کوڅې نه به هلکان راوته جنډه به ورسره وه او ډولکی به یې غږولو ورته به ګډېده اوس په پاکستان کې الیکشن چې دی هغه د جنډو میله ده بیګا د منګورې نه راتلمه نو په بونه چې راواوړېدم نو د جنډو میله مې ولیده دغه هلکان دي په سړک ولاړې دي او یو ته چغې وایي چې نواز شریف را روان دی بل ته چغې وایي نواز شریف را روان دی بل ته چغې وایي نو اسې په دې لاره مې خیال کولو پړه کې چې زمونږ د قوم دا نوجوان طبقه د عقل نه دومره لرې لاړه دومره لرې چې دا اوس د شپې 9-10 بجې دي دی کور ملاستا آرام دا پریخه ده او په سړک ولاړ دي نواز شریف را روان دی او ډولکی ورسره دی وای نواز شریف را روان دی نو اسې ما هغه ملګري ته وی ما وی یو سړي ته ووی چې چا ورته وی ته خاندې نه هغه ورته ویل خو نه خاندم ویل نه کله کله خو خانده کنه ویل ماله خندا نه راځي خو تا د پاره هې نو دا د هې بچی مې چې بیګا ولیده نو په ټوله لاره راته ډېر زیات افسوس کړ چې د خدای بندګانو څه د خدای په عظیم قهر اخته یې عزیزانو په دې ملک کې هر سړي خپل دکان لګولی دی د چا دکان د کیسټو وي د چا دکان د کتابونو وي د چا دکان د سپارو وي د چا د تیل مالګي د چا د سبزی وي د چا د صحیح د چا د صحیح ما دکان لګولی دی په هغې کې مذهبي کتابونه دي سپاری دي وغیرہ وغیرہ تا را سره جوخ دکانو لګولو په هغې کې ناولونه دي او بلو پرنټ کیسټي دي پکې اوس ته ماته ووایه چې ګاک راشي او زما په مخ کې د سپارې په مقابله کې هغه بلو پرنټ کیسټ علي یا هغه د پاکستان د مشهورو ډمو ناول علي یا د هغې فوټوان علي نو ما ته به په دې افسوس نه کیږي چې الله بنده تا ته به حیثیت مسلمان سپاره اغستل یا مذهبي او تاریخ اغستل دا اغستل ډېر خوند کولو او که دا ما سره جوخ دکان کې دی د کنجرتوب او د ډوبتوب دکان شی واغست نو زما عزیزانو د کینډیډیټانو له نور څه نه ورځي 40 کاله کې هم دغه خلق دی چې ممبرو ته لاړه دغه غل چې کوم په جلسو کې په یو بل تپي هم دغه غل بیا چې دی سبا په اسمبلی کې په یو بل تپي لکه دا کینډیډیټان پرون تاسو ولیده پرونه خبره چې چا نه ایري هغه سری که د خر سری تاسو وایي یا نه د سړي سر خو نه وي که نه چې چا نه پرونه خبره ایري سر د سړي نه هغه سر د خري پرونه خبره ده
د پیپل پارټۍ حکومتو او دلته آفتاب شیرپاو چیف منسټرو او دای ممبرانو دا اوس چې پوسټرې بیا لګېدلي دي او میدان ته راوتي دي چې وروڼو اته ځل خو ما دومره لږ غول کړي چې تا ته ټوپ والی شو دا ځل به تې تازي سپیم ټوپ ونه وی دومره سوټه به کوم همدا بیا راوتي دي که نه دي راوتي دا ورسره په صوبایي اسمبلی کې ممبرانو هر یو ممبر ورته وی چې ما وزیر کا چپ شي که نه لکه خدای ته ګورئ چپ شي دا کېنه ټکی مه وایي بس ولاړ ښیي ما وزیر کا ولې هلکه بی ځای نشته د وزارت و ما وزیر کا د دې داسې مثالو لکه یو ښځې میړه ته ووی چې د دې ښځو څنګه ښه بنګړي په لاس دي او زما نشته ما له بنګړي جوړ کړه هغې ویل ښځې پیسې را سره نشته ویل ما له بنګړي جوړ کړه کني زه مټیزېږم او بل میړه کوم میړه یې ویل صبر نشته پکې بنګړي جوړه که نه جوړه کني مټیزېږم دا ممبران هغه مټیزې ښځې وې آفتاب شیرپاو خان ته وی چې ما وزیر کا کني زه مټیزېږم نو 15 وزیران یې اغوستي وو که نه 15 وزیران او 19 مشیران چې د وزارتونو دونه ختمه شوه نورو ورته وی چې ما مشیر کا هلکه وی مشیر مې که کني لاړې غر کې بل خوا منډه کوم نو 19 مشیران واغسته 15 او 19 42 42 ممبران دته پکارو چې د چیف منسټري دی ته په خدای خیر پیښ کی دوه د 42 وزیران او مشیران واغست په د پاسه دا محترم رااله محترم په وې په اسمبلی کې په سوال شو تاسو ټولو کره ټي وي شته ما کره ټي وي نشته خو د پروګرام کتو ته د یو ګاونډي کور ته تللی وم ویل زمونږ کور والا مالا بله کوټه کې کېنوه خو دا ګورم چې چل څه دی ما هر شی په سترګو کتلی دی نو بیا یې مخالفت کوم چې په سترګو مې نه کتلی نو مخالفت یې نه کوم بلو پرنټ ما په سترګو کتلی دی د سیکانو ګوردواره ما په سترګو کتلی ده او د سیک د برهمن تقریر مې اورېدلی د هندوانو مندر ما په سترګو کتلی دی او د هندو د پنډت تقریر مې اورېدلی دی د عیسایانو ګلجا ما په سترګو کتلی ده او د اتوار په ورځ مې فل مجلس اټینډ کړی دی او د هغه پادري تقریر مې اورېدلی دی نو زه کوشش دا کوم چې هر شی په سترګو وګورم چې تبصره پې لږه ښه کولی شي نو عزیزانو خبره مې څه کوله په د پاسه محترم راله نو دا پروګرام ما کته یو اعتراض پیدا وشو چې په صوبه سرحد کې چیف منسټر 15 وزیران اغستی دي نو دې څه ووی دې ووی چې آفتاب احمد خان شیرپاو اگر 10 اور وزیر بھی لے لے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گی ویلیو کہ نہیں ویلی یعنی دا صوبہ ببسم وزیران لو بای د دې غریبانو به پکې څه نه دا به لو بای را لو بای دی ووی دا چا بله شپه بیا ورته ټوله شپه تاسو په سړکو تېره کړې وه تاسو وایي دا زمونږ خور ده ډېره ښه ده خدای مبارک که دام خور ده او د دې مور ستاسو مور ده
تاسو خیال راغی نو چې دام خور دا او د دې مورم مور ده نو بوټو بس تاسو پلارو بیا نو مونږ سره یو خارې اوسېږي نو ما ته وایي چې تو دې ته نه منې که دا زمونږ خور دي ما ورته ویلې مالنه دا کہ ستا خور دی دا دے مور ستا مور دی وی آنا میری ماں لگ دیئے ماوی جدا ستا خور دا وغا ستا مور دا نو پا دے میدان کے مالزا رمونے خیم خود دے خور اور خوب مور نیم تاسو پختانے ہے پختو ہے تاسو پختانے ہے د پښتون خور داسې فوټو چې په دکان د پاسه ولګي لکه دا چې لګېدلی دی تاله به زه لنګ درغوندم لنګ تاسو پښتانه یې زه واورئ مفتی محمود نه لوی لیډر په پاکستان کې نه و د هغه نه لوی لیډر په پاکستان کې نه و والله العظیم چې دا بوټوم ورته ایڅو په خدای قسم چې دا ولی خانم ورته ایڅو دا به ورته داسې ناستو د مفتی محمود د ښځې او د لور فوټو چا لیدلی دی د هغه جامې هم لیدلی وې د هغه لباس هم چېرته بدل لیدلی و نو لږ حیا وکئ لږ شرم وکئ چرته غیرت پیدا کړي هغه ورځ مې 400 کې وي مې تاسو دا نیشنل والا چې وایي چې دا بیگم نسیم ولی خان د پښتنو مور ده دا د پښتنو مور ده تاسو په ایمان وایي د پښتنو مور کږه سره ټوپۍ په سر کړي او فوټوانې په دوکانونو لګېدي بیا درته دا پر ورولۍ خبرې کوو تاسو دا نیشنل والا واورئ ووټ ورکوئ کني په تندر د ووټو لګي چرته چې 40 کاله خدای غر کړي وي دا ظلم بیا ورپسې خدای غر کا ما ته هېڅ پروا نه کوي زه نه ممبر ته ولاړ یم نه درنه ووټ غواړم دا ستاسو عزیزان دي که ورکوئ ورې کوئ که خپل کار کوئ خو هسې درته یو خبره د حیا او غیرت او پښتو پورې کوم 1.5 کالو شو چې د نیشنل سره زمونږ تعلق دی شیخ الهند د باچا خان سیاسی استازو دا دوی منی که نه منی شیخ الهند زمونږه مذهبي استازو 1.5 کال مسلم لیگو په نیشنل د هندو او د کفر فتوی لګولې دي او مونږ به په 10 منه صابون دوی پاکول چې کافر نه دي تاسو غلط وایئ غل خورئ دروغ وایئ ویل بیا که نه بیا ویل 1.5 کال مسلم لیگو په تاسو د کفر فتوی لګولې دي او تاسو ته به هندوان وې او ستاسو د وجې اوس هم مونږ ته کانګرسي ملا وایي دا د ښار خلک اے دیوبندی جڑین اے کانگریسی ملان اے ہندوان دے مرگرین انہا دے فتوے تیاسی عید نہیں کرنے ہیں انہا دے فتوے تیاسی روزہ نہیں رکھنے ہیں وہی کہنا وہی مونگ چے فتواو کو بخار کے چے سبا روجہ دا نو دے ٹول خار کو جائی چے کانگریسی ملان مونگ باندے اسم دے کانگریس لیبل ستاسو دا وجہ لگے دلے دے بلکہ تردے پورے راتاوئی مولانا حسین احمد مدنی راغلے ہو باچا خان پا کوارٹ روڈ ورطا پزمکا ناستو دی مسلم لیگ ہوئے چے ہندو آئے تے ہندو پا دوڑی دوڑی ملنے جاندیس دوی بوی نو تاسو سرائے مونگا مندوان کریو دی مسلم لیگ کو او بیگا نواز شریف سر پا جیب کے سوک ولاڑو بیگم نسیم مبارکم شدا پختو دیر اخم مبارک شد مبارکم شد نواز شریف غٹ مسلم لیگ دے کنه دے نو بیگا غار سا پاک شو مونگا یو مولا ادرولے دے نو داست از غیدر تا چوبیاو شوے دے چرا پاسائی نو بیگام بیا دومره زیاته کړی دی چې یو سیک ولاړ دی
هغه تم نخه کتاب ملاو دا نو تا د ګرن سره زما د کتاب تشبیه ورکړه تا وی چې دا کتاب هغه سیک تم ملاوړ دی دومره پزل شوي یی او دماغونو بالکل کار پرېښی دی تاسې بدې ورځې راغستې یی د ولی خان 10 ځله سیټ ګټلی دی ګټلی دی که نه دی ګټلی ملک پې ټیپر شوی دی بلور 13 ځله دا سیټ وګټلو که نه ملک ټیپر کو هلکه تاسو ټول ټیپر شوئ په دغه حلقه یو سړی ولاړ دی خاری دی هغه ورځ هلته تقریر کولو وی رونو که ما زور لاس کې راځي تاسو ټولو ته سور ټیپر په شان ټیپر سور وکړم او سور ټیپر په شان نه نو سور مولی په شان سور وکړم و ظالمانو دومره دروغ وایي چې بیا سبا پاللی خوشی کنه خدا بے ضمیره قوم دی پرونی خبره تی نن هیروي بیا دا ډېر بے ضمیره خلق ما د خپلو ملګرو ته جی ګل محمد او غلام علي ته ویلي چې خبردار که دروغ مو ویلې نو والله چې جامې در نه وباسم دروغ به نه وایي دا به نه وایي چې که د زرګر آباد خلقو یا مومند آباد خلقو رونو مالم ووټ راکړو نو زه به دا د زرګر آباد سره کې د سرو زرو کم که مالم ووټ راکړو نو تاسو هر سړي نه به د سرو زرو مولی جوړ کم نه دروغ به نه وایي خبره به رښتیا کوئ دی غلام علي او ګل محمد لمې قرآن ورکړی دی چې د جمعیت العلما د پالیسي خلاف به نه کوو او زمونږ آواز به په اسمبلی کې د دین د پاره بس دې 2 ټکو نه سیوا به بل ټکی نه کوئ دا به نه وایي چې زه به دا وکم زه به بټو صاحب به وایي چې مای میجارټي ویل به مای میجارټي بیا چرته وه چې دی د